السلام علیکم. نن به موږ د ملک ته کوم حالات دي، ته کوم آډیو ویډیو لیکيږي، ته کوم زموږ د مشرانو بې عزتۍ روانې دي، په دې باره باندې موږ خبره کوو. زموږ ته کوم سوشل میډیا اکټیویسټ یا هغه کسان ته فیسبوک او سوشل میډیا او ټویټر استعمالوي، هغوی په دې انتظار باندې دي چې کله به د شهباز شریف وایس لیکيږي، کله به د عمران خان وایس لیکيږي، چې دې نه موږ یوه ډرامه جوړه کړو، یو شو شاته جوړه کړو او خلکو ته ووایو چې وګوره شهباز شریف دا کارنامه وکړه، وګوره عمران خان دا کارنامه وکړه. ځوانانو لږ سوچ وکړئ، لږ دا خبره لږ په ذهن کې مکمل واچوئ ده چې دا په دې ریاست کې په دې ملک کې دا روان څه دي. ګوره دې خبرې ته لږ سوچ وکړئ چې زما پرایم منسټر هاوس محفوظ نه دی، زما چې کوم سابقه وزیر اعظم دی هغه محفوظ نه دی، عمران خان ته د ملک بهترین لیډر دی هغه محفوظ نه دی، شهباز شریف ته د ملک پرایم منسټر دی هغه محفوظ نه دی. هغه علاقه یا هغه ځای یا د ریاست هغه حصه چې هغه ته موږ وزیر اعظم هاوس وایو، هغه کې ستا وایس ریکارډ کیږي، نو دې نه بل بربادي او تباهي سبب نه جوړیږي. خو دلته موږ په انتظار باندې یو، دلته موږ داسې لکه نوې مووي تر روانې یو فلم تر روانې. ګوره لږ سوچ وکړئ چې موږ دې ته څومره خوشحالي کوي او څومره حکر او هغه خلک چې کوم دا کارونه کوي هغه موټیویټ کیږي چې دا واحد قوم دی، دا داسې قوم دی چې دا په خپلو مشرانو په بې عزتۍ باندې او د خپل هغه سیکرټ خبرې چې د یو ریاست دپاره اهم دي، د یو قانون دپاره اهم دي، د مشرانو دپاره اهم دي، هغو کولاوېدو ته دی خوشحالېږي. ګوره په دې وخت کې موږ هر یو انډیویجول له دله جړه مقام پکارو چې زما دا ملک ولې محفوظ نه دی، زما ریاست ولې محفوظ نه دی، زما پرایم منسټر هاوس ولې محفوظ نه دی، د عمران خان پون ولې محفوظ نه دی. دلته موږ جړه پکار وه. وګورئ د دنیا نور ممالکو ته، انډیا ستا په ګاونډ کې دی، چین ستا په ګاونډ کې دی، افغانستان خو بهرحال فلحال خراب دی، امریکې ته وګوره، نور ممالکو ته وګوره، کوم ځای کې وایس لیک شو، کوم ځای کې د صدر د محل د کوم ځای هغه وایس لیک شو. خو دلته زما او ستا دشمنان ډېر دي او موږ په خپل منځ کې د یو بل خپې ماتو، د ملک او د ریاست سوچ نه کوو، خو صرف دام سوچي چې په کم لیول باندې چې په هره طریقه باندې چې د یو بل حکومت خراب کو، یو بل ذلیله کو او د حکومت خپل لاس ته راولو. ګورې مخکې درته ما دا خبره کړې وه، الله پاک دله ریاست درکړی، دولت یې له درکړی، ملک یې له درکړی، خودمختاره ملک یې له درکړی، دا مه تاووئ، دا مه ماتوئ. ګوره ته کله در باندې غلامۍ ژوند رالی، د غلامۍ زندگی در باندې راله، نو بیا به ګورې تاسو ته خپل احساس وشي ته موږ څه کول او سم نه کول. بالکل جرم شوی دی. ګوره عمران خان وایس لیک شوی هم جرم دی، ګوره شهباز شریف دا لیک شوی هم جرم دی، او موږ دا کتل هم نه خوښو او نه اورېدل خوښو. دا د هغو پرسنلي هغه څه خبرې دي، خو هغه په هر ډول باندې د یوې خبرې دوه روح، یو مخامخي، یو د هغه په بیک ګراوند باندې. اصل کې د خبرې په بیک ګراوند باندې ته کوم څه هغه کمیونیکیشن دی، او دا کمیونیکیشن د صدورو په منځ کې کېږي، دا د اعلی حکامو په منځ کې کېږي، دا د ملک ته کوم ادارې دي، معتبر ادارې دي، تر هغو په منځ کې دا کمیونیکیشن کېږي. خو د ملک دشمنان یا هغه عناصر چې هغه دا غواړي چې دا ملک موږ کمزوری کړو، دلته یو بل لیډران وشرمو، سیاسي خلک بې عزته کړو، خو موږ عوامو ته په انتظار یو، موږ د دیو بې عزتۍ ته داسې ناست یو لکه وږی چې ډوډۍ ته ناست یو. دا سوچ هم چرته نه دی کړی چې نن په عمران خان د سبا په شهباز شریف د بل سبا په نواز شریف د بل سبا په زرداري باندې ده، ځکه چې دا سیاسي خلک دی، په سیاسي خلکو سره واک اختیار نشته دی، هغې خپل ځان سیکیورټي نشي کولی، هغې خپل ځان نشي برابرولی. خو که نن په یو ده سبا په بل یو باندې ده. نو دې ته ګوره بالکل موږ په هر پلیټ فارم باندې کو په سوشل میډیا باندې چې دا حمایت یې ونه کړو او شهباز شریف دا خبره وکړه او عمران خان دا خبره وکړه، نه، اول دا وایس اورېدل موږ نه خوښو، بیا د دې مذمت کوو چې ولې زموږ د ملک سره ولې زموږ ریکارډینګ کیږي، دا یو سیکرټ ریکارډینګ دی، دا یو سیکرټ خبره ده چې عمران خان به چا سره کمیونیکیشن کوي، شهباز شریف به چا سره کمیونیکیشن کوي. دا موږ پبلک کول نه غواړو، موږ د خپلو مشرانو بې عزتي په خپله کول نه غواړو، دا منافقانه سوچ به موږ ختمو، داسې سوچ په خپل ځان کې پیدا کوو چې هغه د ریاست د فلاح دپاره، د ریاست د کامیابۍ دپاره، نه کې د پارټۍ دپاره، نه کې د شخصیت دپاره. نو یو ساده پیغام ټولو ته چې په دې باندې خفه شي، په دې باندې خوشحاله نه مه مناوئ. د شهباز شریف وایس را روان دی، د عمران خان وایس را روان دی، په زړه کې یو درد پیدا کړي چې زما ملک سکیور ولې نه دی، د پرایم منسټر وایس ولې لیکیږي، د عمران خان وایس ولې لیکیږي. په زړه کې لږ درد پیدا کړي، لږ تکلیف په زړه کې پیدا کړي چې ولې زما په ملک کې داسې کېږي. د دې نه واویلا
خوشحالۍ نه خنداګانې مه جوړوئ خفګانونه پیدا کوي خپل ځان سره لږ فکر وکړئ لږ سوچ وکړئ چې د عمل په کم نوم باندې ذات شي د څه لپاره ذات شي او روان څه دي والسلام